جناب رسول صلی الله علیه وسلم دا غوی وینا ده شاید زړه ستاسو والی چې د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی داسې ده لکه دنیا چې مړه ده داسې ده لکه نن چې د کائناتو کې د پوره انسانیت مرګ راغلی وي عزتمندو خپلو بچو ته د الله کتاب وښایئ خپل بچي د الله کتاب طرف ته راولئ په الله قسم کومو خلکو چې قرآن تخت یې نیولی دی کومو خلکو چې قرآن له زړه کې ځای ورکړی دی کومو خلکو چې قرآن یاد کړی دی کومو خلکو چې دا قرآن سینو کې ایښی دی کومو خلکو چې د قرآن دپاره خپله ځمکه د مدرسې په شکل کې ورکړې ده هغه خلکو ته سلام کومه هغه خلک عزتمند دی عند الله په اسمانونو کې د هغوی تذکرې به کېږي نن به رب کائنات هغوی دپاره څونه انعامات نن هغه خلک چې هغوی د الله د دین دپاره دا دنیا څه عجیبه دنیا ده دا دنیا په دې څونه بې اعتباره دنیا چې د دې د ځوانۍ پته نه لګي چې زما مخکې واده کېږي که نه کېږي د دې دا پته نه لګي چې مخکې روټۍ به د دې جنازې نه به څونه کسان کور ته ورسو دې دپاره ما ورته حرام کوو دې دپاره ما ورته د خپل ژوند چې کوم دی نو په هر ډګر باندې ما ورته کوشش دا کوو چې حرام وي که حلال وي چې هغه کور ته راوړو په دې وجه باندې عزتمندو یو خو میراث کې خپلو خویندو لیسې ورکړې ځینې پلاران خپلې لوڼه دا محرومه کوي دا ظلم کوي دا ظلم مه کوئ دې جنازو ته وګورئ په یو په ځای دوه روانې دي دې قبر ته وګورئ د یو په ځای دوه کنستې شوي دي وګورئ د یوې په ځای ډبل جنازې به کېږي میراث مسله کې خفه کېږئ مه دا د قرآن کله کله مونږ وایو خویندو رئیسه چا ورکړې مونږ وایو قرآن ورکړې ده مونږ وایو الله ورکړې ده مونږ وایو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې په دې وجه باندې خپله زندګي دا د الله کتاب طرف ته راولئ او انشاءالله زه دله مبارکي در کوم ستاسو مرګ ستاسو خاتمه هر عمل نیک کوئ څنګه چې سیما شهید رحمه الله منځ وکړو بیا د هغې نه پس وفات شو شپه کې تهجد راغلي ریکارډ به انشاءالله الله ته صفایي امید دره به کوو چې زموږ رب به ورسره ډېره ښایسته معامله کړې وي او مرګ یې ورله ډېر ښایسته ورکړو انشاءالله دې ته تیار یې له خیره سره خپلو بچو باندې به قرآن زده کړې خپلو بچو نه به مونځ واوروئ خپل بچی به قرآن له ورکړې انشاءالله ټول بچې انګریزي تعلیم ته وباسئ کم از کم یو بچې دوه بچې انشاءالله دا خدمت کې تیار کړې الله دې موږ